أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبصلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. سورة الانعام 70 نمبر آیت. په دې آیات کې الله تعالی د معاشره کې د اوسېدلو دپاره مزید 3 احکام نور ذکر کړي دي د ایمان د بچ ساتلو په خاطر باندې. مخکې دا مسله ذکر شوی چې کله تاسو خپل ایمان بچ ساتل غواړئ د ایمان ادب او احترام دا دی هغې د محفوظ ساتلو طریقه دا ده چې کم محفل کې د اسلام خلاف خبرې کېدې هغې کې به تاسو نه کښېنئ هغې نه به پاسئ. او موږ ویلو دا مسله هغه ټایم د سړي د معلومات نه چې دا خلک څنګه خلک هغې ورشي کښېني او ورته پته نه وي بیا باس بدل معلومیږي نو هلته بیا لازمي خبر دا ده چې پاسېږي. دې ځای کې ننني سبق کې دا مسله نوره په وضاحت سره زیات وضاحت سره ذکر کېږي او هغه دا ده چې کله تاسو ته معلومات وشو چې دا پلانکې خلک مو پېژاندو چې دوی خپل دین نه لوبې جوړې کړي دي یعنی خپل دین پورې ملنډې کوي او دین چې کوم دی د عبث ګڼي د دوی خیال دا ده چې دین څه پیدا نشته که عمل پې وکړي څه پیدا نشته دی که عمل پې نه کړي نقصان یې نشته دین عبث ګڼي دا عقیدې ده. او دویم نمبر وغرتهم الحیات الدنیا په دوکه کې اچولي ژوند د دنیا یعنی د دوی د ژوند هدف صرف پیسې را جمع کول دي او ځان مالداره جوړول دي د دین علاوه د په ذهن کې د دین هېڅ حیثیت نشته دنیا پرست سړی دی. نو دا قسم خلک چې کوم دي د دې محفل ته به تاسو قطعا نه ورځئ بیخي به نه ورځئ اگر که دغه محفلو کې د دین خلاف خبره نه کېږي پرامن محفلونه دي پارس کې غم دی خادي ده اختر دی او داسې امکان پکې نشته چې پارس کې به دی لګي خبرې پکې دا امکان پکې نشته دی نو بلکې د دین دشمنان اکثر ډېر چالاک میډخي شکلیم جوړوي کله کله خو چې تاسو ته کله معلومات وشي د کسان د دین په خیر باندې نه دي نو دغه کسانو سره به هېڅ قسم معاملات تاسو نه ساتئ خواته به نه ورځئ التباعد من الکفار دغې خلکو نه متاسو لرې اوسېږئ دا د بایکاټ مسله ده د براعت مسله ده چې کله د خلکو بېدیني تاسو ته معلومه شوه نو په دې ځای کې 3 قسمه خلک ذکر شو. یو هغه دی چې خپل دین نه لوبې جوړې کړي دي د دې معنی دا ده معرفت القرآن ذکر کړي دی چې د دین پورې ټوکې او مسخرې کوي. دویمه معنی د دین دا ده چې خپل دین نه لوبې جوړې کړي دي معنی دا ده چې دوی په خپل دین باندې عمل نه کوي کوم دین اسلام د شریعت په هغې باندې عمل نه کوي بلکې د دې نه علاوه لوبې تماشې عبثیاتو نه خپل دین جوړ کړل په هغې باندې عمل کوي. یعنی مطلب دا شو چې د دې عقیده داسې ده چې یا مستقل ګډېږي یا سندرې وایي چې د دین خلاف کار دی په کار دا و چې خپل ژوند یې په دین کې خرج کړی وی الله تعالی دې دین لپاره پیدا کړی و خو د داسې دین جوړ کړی دی چې هغه بس څیزونه دي د اسلام مخالف څیزونه دي لکه د ډمچورۍ پان واخله د لوبو مستقل پېښور لوبې واخله چې کوم مستقل لوبو کې لګیا دي د لوبو په نوم باندې یادېږي لوی لوی کرکټیان داسې نور خلک چې د دین سره هېڅ واسطه پاتې نه ده بس ټول عمر یې په دغه لوبو کې ده تېرېږي روژې نه نیسي ځکه چې وایي روژه پکې نه نیولی کېږي مونځ چې مو سره نشته دی بلکې پیسې مستقل لوبې شته اذان ویلی کېږي د اذان سره به تعلق نه وي که دغه شان درس کېږي درس سره هېڅ واسطه د هغوی نه وي خپل لوبو ته ځان رسوي نو دې داسې کړې ده چې د لوبو نه دین جوړ کړی دی د لوبو نه عام او عبث لوبو نه دین جوړ کړی دی دا نمونه خلک. نو 2 احتماله پکې شو یو دا چې دین عبث ګڼي دویم دا چې د دین په ځای باندې په بل شي باندې عمل کوي د هغې نه دین جوړوي او دویم دا چې لهون دین عبث ګڼي یعنی د دین څه حیثیت نه مني خیال یې دا ده چې د دین څه شی دی نه دا 2 خبرې شولې. او دریم دا ده چې هغه خلک چې کوم دنیا پرست خلک دي سحر ذکر له ماښام راځي او بیا وده کېږي او د حرام او د حلال د خاص تمیز نشته منځونه روژو د دین د شریعت د جنازو هېڅ پام او حیثیت یې نشته دی همدغه قسم خلک. یو حدیث کې دی نبي علیه السلام نه تپوس وشي چې بدترین انسان په مسلمانانو کې درنه چې مسلمان بیا بدترین دا څنګه سړی د کلمې طیبې د ویلو نه بعد نبي علیه السلام ته وفرمایل چې حمار فی النهار وجیبة فی الليل چې د ورځې د خر په شان لګي د شپې د مردارې په شان کې پروت دي او د دې هېڅ غم یې په سر نه دا په انسانانو کې بدترین انسان دی. نو دې ځای کې دغه مضمون به وغرتهم الحیات الدنیا کې ذکر شو
چې د دنیا ژوند په دوکه کې اچول دي صرف پیسې اهمیت یې بړه کې سیوا دی نور شی نشته دی نو دا درې واړه خلک تاسو پرېږدوئ یا دې نه پیل شي جدا شئ یو دا چې دین پورې ټوکې کوي یا د دین په ځای باندې بل کار ته کار ویلی دی دویم دا چې دین عبث شی ګڼي او دریم دا ده چې هغوی دنیا پرست خلک دي دین باندې عمل نه کوي اگر که مخالف یې هم نه لري خو عمل پې هم نه کوي نو دای خلکو نه رابیل شي دې سره غم خادي او هر څه پرېږدوئ براعت او بایکاټ ورسره وکړئ خو یو خبره پکې بشته چې وذکر به تاسو به نصیحت کوئ دغه خلکو ته به به د قرآن سره یعنی دغه جرمونو او دغه ګناهونو چې کوم وبال دا به ته بیانوئ چې دا شی پکې شته ستا د بېلمازۍ په وجه باندې ستا د زکات نه ورکولو په وجه باندې ستا د سود په وجه باندې دا ګناهونه شته دا مصیبتونه دې په سر باندې شته د دې نه ځان وساتئ نصیحت به ورته کې او باقي په نورو معاملاتو کې به سره شراکت نه کوي هغې کې قربانیان راځي هغې کې نور څه ډېر غم خادي راځي هر څه چې پکې راځي هغې کې به ته جدا اوسېږي دا به پرېږدي نو الله تعالی وایي وذر الذین او پرېږدئ هغه خلک نتخذو چې هغوی نیولی دی دینهم دین خپل چې هغه اسلام و لعبا په لوبو سره چې ټوکې پورې کوي هغه ډېرې پرې به تاسو اورېدلې اذان وشي یاره وایي ښه وزګار دی بل کار یې نشته خو بیا ځان له ورمنډې کړي نو ده د خپله زمینداره او خپله ډېر غټ شیخ ښکاري د اذان نه ورته غټ ښکاري د منظر نه ورته غټ ښکاري دا په شاعر الله پورې ملنډي دا وړې خبرې نه دي داسې په سوونو قصې نورې شته څوک ګیره پورې ملنډي کوي څوک مدرسه پورې ملنډي کوي څوک عالم پورې ملنډي کوي څوک یو شی یادوي څوک بل شی یادوي مختلف طریقې کېدلی شي نو چې هغوی نیولی دین خپل لعبا لوبې یعنې ټوکې پورې کوي او یا د دین په ځای باندې نورې پیسې اختیار کړي دي ولهوا او عبث شی وغرتهم الحیات الدنیا او دوکه کې اچول دي دوی لره ژوند د دنیا وذکر به او نصیحت کوه دوی ته په دې قرآن سره د قرآني تعلیمات ورته بیانوه دغه اعمالو چې کوم نقصانونه او خباثتونه دي هغه ورته بیانوه چې واوړي ان تبصل نفس بما کسبت چې راګیر نشي یو کس په هغه اعمالونو کې چې د کړي دي د نصیحتونو د مخکې مخکې کوه دغه وخت نه د وړاندې کوه چې په دې خپلو ګناهونو کې راګیر شوی نه د هغې نه مخکې ورته کوه چې کله راګیر شي نو لیس لها من دون الله ولی ولا شفیع نه به د هغې دپاره بغیر د الله تعالی نه ولی بچ کوونکی ولا شفیع نه سفارشي وان تعدل کدا جرمانه ورکوي فدیه ورکوي کل عدل پوره جرمانه لا یؤخذ منها نه به اخیستلی کېږي د دې د دې مطلب دا دی چې په دنیاوي نظام کې چې کله سړی جرم وکړي او دې ته سزا واورولی شي چې دا سزا شي نو د سزا نه د بچ کېدلو دپاره په دنیا کې خلک درې طریقې استعمالوي یو داسې وکړي چې خپل جماعت خپل خلک راپاسي او په زور باندې ځان خلاص کړي نو دغه طریقه په اول سر کې رد شوه چې لیس لها من دون الله ولی ولا شفیع نه به د ده دپاره بغیر د الله نه هېڅ بچ کوونکی په ولیون ټکې سره دغه عقیده رد شوه چې په دغه تمه باندې نه شي چې الله تعالی نه به هم څوک خلاص کړي الله تعالی نه دې هېڅ څوک هم خلاصولی نه شي دویم ولا شفیع نه سفارش کوونکی نو چې کله خپله ډله دومره غټه نه سړی خلاص بیا خلک اوږدې لارې لټوي سفارش دپاره غټ غټ خلکو ته لارې برابروي او جرګې مرګې پسې لېږي چې دا دې مامات کړي نو سفارش دپاره لارې پیدا کړي چې جرم به غټ کړی زیاتې به یې کړی نو کله کله سفارش په لاره باندې مات شي نو الله تعالی وایي چې ولا شفیع سفارشونه به هم د کافرانو دپاره نه وي د مجرمانو دپاره وان تعدل کدا نفس پیدیا ورکوي کل عدل به هر قسم پیدیا ورکولو سره لا یؤخذ منها نه به اخیستلی کېږي د دې نه دنیا کې اخرنی اپشن د خلکو سره دا چې کله ځان خلاصوي ټولې لارې بند دي بیا خپلې پیسې مال دولت راواخلي باقي باندې ځان خلاص هغه به جرمانه کې ورکړي په تاوان کې ورکړي ځان ته خلاص قیامت کې خو اول پیسه شته نه خو که فرض که دومره پیسه را پیدا شي د غونډ دنیا ستا لپاره شي او ټولې پیسې او سره زر او سپین زر شي او دا ټول ته ورکول هم وغواړي دا خو شته نه خو شي نو بیا به هم لا یؤخذ منها نه به اخیستلی کېږي د دې دا درې واړه لارې د خلاصېدلو دا بندې شولې چې بندې شوې نو یوه لاره کوله او پاتې لاره د عمل کولو ده چې په اسلام او شریعت باندې کله عمل وکړي نو ته خلاصېدلی شي نورې ټولې لارې د پسې بندې اولئک الذین دا هغه کسان دي ابسلو چې دوی راګیر شوي دي بما په هغه کارونو کې کسبو چې دوی کړي دي کوم جرمونه چې کړي باقي کې راګیر شوي دي نو چې کله راګیر شوي دي په دې حال کې مړه دنیا نه تللي دي نو لهم دوی دپاره به شراب ورڅکلي من حمیم د ګرمو اوبو ګرمې اوبه به کمې ګرمې اوبه د جهنم کې چې کم د جهنمیانو نه اینې زوی وتلي یو خوټ کېږي اور کې خوټ کېږي نو دغه به دوی څکي احادیثو کې دي چې کله دوی دغه اوبه وڅکي د جهنم دغه ګرمې شیدلې اوبه وڅکي د دوی سره به دا کولمې پروټې شي لاندې به ترې راوځي
بیا به دا کلمې دوباره وشي دوباره دا بیا به اوس کې دا کلمې مته بیا کټ راولېږي بیخي به اوس وځېږي را به ولېږي او دا سزا باندې طریقه باندې به تېروي یو حد به نه معلوم وعذاب علیم او عذاب به دردناک یعنې دا یوازې ګرم اوبه باندې هم نه خلاصېږي نور عذابونه ولا هم شته دردناک عذابونه دي بما کانوا یکفرون په سبب د هغې چې دوی کفر کوي د غوڼه آیات حاصل دا شو چې د ایمان د بچ کولو دپاره او د پاکې معاشرې جوړولو دپاره به کم خلک چې په دین پورې ملنډې کوي کم خلک چې ظالمان دي او کم خلک چې دین عبث او لوبې ګڼي دغه شان کې دنیا پرست خلک دي هغې محفلون ته به نه ورځي هغې ته به نه حاضرېږي او که ورځي نو صرف دعوت او نصیحت لپاره ورځي دې نه علاوه به نه ورځي د دې ټکي نه وروسته یو اهمه مسله ضروري معلومه شوه چې هر مسلمان باندې دا فرض دی چې په خپله خو به داسې کوي خپل ماتحت نسل چې کوم دی کشران دا به چېرته ځي دا به چا سره کښېني دا به څوک بچ کړي دی معاشرې نه دا د هر کس فرض شو نبي علیه السلام فرمایي چې الا کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته په تاسو کې هر سړی د شپنکي په شانته کې دی لکه سړی چې په دیاړۍ باندې خپلو څارولی او شپنکۍ ونیسي تنخوا باندې او دغه شپنکۍ چې کله څاروي بېګا ته راواړي د سړی تپوس کوي چې څو ولې وشماري چې په لاره کې خرڅ کړي نه وي چېرته ورک شوي دي نه وي او دغه شان ماړه دي که نه په یو دشته کې راایسار کړي هېڅ هم نه دي خوړلي نو پوره معلومات دي خلک کوي شپنکي نه دغه شان ده کې هر سړی د خپل ماتحت کسانو نه باره کې داسې تپوس به کېږي لکه څنګه چې د شپنکي نه کېږي نو لحاظه د کور د مشر نه به د کور خلکو تپوس کېږي د کلي د مشر نه به د کلي د خلکو تپوس کېږي دغه شان د ملک د مشر نه به د ملک تپوس کېږي چې دا خلک څومره بې ایمانه دی څومره دینداره دی ستا پکې څه کردار و تا د ګناهونو څومره مخه نیولې وه او دوی د اصلاح څومره سوچ کړی و نو که سړی په خپله باندې دیندار وي خو چې خپل ماتحت خلک یې ګمراه او بېلارې پاتې شوی نو دغه دینداري بیا د دوی په کار باندې نه راځي بلکې د دوی په سر کې به هغه ونیولی کېږي دی ذمهوار دی ځکه تپوس به دې کېږي نو د دې حاصل دا شو چې خپل کشرانو باندې خصوصي نظر پکار دی او خاص کر په دې معاشره کې چې هر قسم ګناهونه داسې رابرسېره شوي دي دومره فتنې رابرسېره شوي دي چې د کمې نه به سړی ځان بچ کوي سړی ځان نشي بچ کولی ځان په خپله بچ کړي نو کشران نسل او غریبانو خو په هېڅ باندې هم نه پوهېږي ښه بد تمیز نشي کولی نو هغه پکې خامخا مبتلا کېږي لهذا د معاشرې د اصلاح دپاره د خپل ماتحت کسانو خیال ساتل ضروري خبره ده چې سړی بېګانه معلومات کوي چې سړی کور ته راځي سړی موزي د چا سره کېني دا خبرې ضروري خبرې دي قل ورته وایي اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ورته وایي ای پیغمبره چې ای موږ راوغواړو من دون الله د الله نه بغیر ما هغه څوک لا ينفعنا چې موږ ته فایده نه شي رارسولی ولا يضرنا نه موږ ته ضرر رسولی شي دا آیات چې کوم دی نو برات د شرک دی ندعو چې کوم دی راغوښتل د دوی دو معنی دي یو عبادت کول معنی ده چې ندعو ای موږ عبادت وکړو من دون الله د الله نه بغیر دا معنی معرف القرآن ذکر کړی ده او ندعو په معنی د دعا سره هم راځي سوال کولو سره چې ای موږ به سوال کوو بغیر د الله تعالی نه ما هغه چاته لا ينفعنا چې موږ ته فایده نشي رسولی ولا يضرنا نه موږ ته ضرر رسولی شي نو په دې ټایم کې برات توحید په دعا شي یعنی په دعا کې توحید منل دعا چې کوم د الله نه بغیر د بل چا نه سوال کول بغیر د اسبابو کې دا شرک په دعا کې راځي لکه انسان شته نو ستا خبره نه اوري او تا عقیده دا د زما ټول ارڅ اوري او ته لګي هغه ته سوالونه کوي دعاګانې ته غواړي دا شرک په دعا شي یا د بت باره کې د عقیده لري یا د بل څه باره کې پیریانو باره کې د عقیده لري دا دعاګانو کې شرک او چې صرف د الله تعالی نه سوال کوي دا توحید په دعا شو او دعا کې ته موحد یې او نور کارونه به ورسته کېږي نو کله دې نه مراد دعا شي بیا دا به توحید په دعا شي او دا به رد د شرک شي په دعا کې چې کوم په دعا کې کوم شرک راځي دا غیر رد وشي کله دې نه مراد عبادت شي بیا به معنی دا شي دا به توحید په عبادت شي چې بندګي صرف د الله تعالی په کار ده بل چا نه ده په کار نو الله تعالی وایي اندعو ورته ووایه چې موږ به عبادت کوو یا به دعاګانې غواړو من دون الله د الله نه بغیر ما د هغه چا لا ينفعنا چې موږ ته فایده نشي رسولی ولا يضرنا نه موږ ته نقصان رسولی سوال چې کله چا نه کې یا عبادت کې نو هغې دپاره ضروري خبرې دا دي داسې کس نه به یې کې چې کله ته سوال وکړي نو هغه ستا نه خبرېږي او دویم چې کله ستا نه خبر شي نو تا ته فایده هم در رسولی شي دغه شان چې د داسې کس بندګي به نه کوې چې کله دې بندګي نه کوې نو هغه تا ته نقصان نشي در رسولی ستا نه خبرېږي هم نه نو صرف الله تعالی د ستاسو د عبادتونو نه خبر دی ستاسو د دعاګانو نه خبر دی چې کله عبادت کوئ نو فایده در رسوي چې کله نه کوئ نو بیا نقصان عذاب در باندې راولي نو حاصل دا شو چې د بندګي صرف د الله تعالی په کار ده د بل چا نه په کار دعاګانې صرف د الله تعالی نه وختل په کار دي د بل چا نه وختل په کار دعاګان چې کوم دعا سوال کوم چې کومه دعا کې چې شرک راځي
نو بس سورۃ فاتحه کې دا باس تر شوی د ایاک نعبد و ایاک نستعين کې باس تر شوی چې د الله تعالی نه امداد غوښتل، خالص امداد غوښتل په کوم خبرو کې، یعنی بغیر د اسبابونه، او نو دا توحید دی او دا ایمان دی. خو د مخلوق نه څه شی غوښتل، امداد غوښتل، دا شرک نه راځي په هغه ټیم کې چې کله د اسباب په بنیاد باندې، یعنی سړی کوټ ته ورشي او پیسې ته قرض پیسې ته غواړي یا یو څه د بکار شوی دغه تر اخلي، نو داغه نه سوال شو او داغه نه ته امداد وغوښتو خدای اسباب تحت نو اسباب تحت دا شرک نه راځي. کم چې بغیر د اسبابو نه د صرف الله تعالی پورې خاص دی. کم سورۃ فاتحه کې چې موږ ویل د چې ایاک نستعين خاصتانه په امداد غواړو، دا موږ هغه امداد یاد کړی چې کم بغیر د اسبابو نه دی، بغیر د اسبابو نه صرف الله تعالی حاضر ناظر دی او موږ ته فائدہ او نقصان را رسولی شي. نو دې ځکه کې دغه مضمون دی چې موږ به دعاګانې غواړو بغیر د الله تعالی نه، یعنی بغیر د اسبابو کې دا هغه څه لا ينفعنا چې موږ ته فائدہ نشي رسولی ولا يضرنا نه موږ ته نقصان رسولی شي. ونرد او من به واپس شو على عقابنا بخپل پوندمانه بعد اذ رست د هغینا هدانا الله چې الله تعالی مت هدایت کړی دی. ونرد دا تفصیل د مخکینه جملې چې د الله تعالی نه بغیر د بل چا نه سوال کول دا ارتداد دی، بده باندې سړی کافر کیږي. چې د بل چا باره کې د عقیده ولري چې دا ماته پیدا راستولې شي بغیر د اسباب نه راستولې شي، هغه په حال موجود نه لري چې د आवाज وکم د आवाज متورسي هغه ماته پیدا راسي، نو دا ارتداد سره انسان مشرک وګرځي او چې کله مشرک د اسلام نه وخت د ارتداد شي. نو ونرد من بواړو على عقابنا بخپل پوندمانی بعد اذ رست د هغه نه هدانا الله چې الله تعالی مت هدایت کړی دی. الله تعالی سم لار در واستلی یو خو ردی جرم نو رست به موږ برته کافران شو، برته به ناجایز تراړ شو. نو که دا مخکینی ان ادعو مراد عبادتي نو بیا به ایمان نه دایش کوم د الله تعالی نه بغیر د بل چا عبادت نو بیا موږ مرتد شوی د دین نه باختریو. او که دی اولین نه مراد دعا شي نو بیا به ایمان نه داشي کوم بغیر د الله تعالی نه د بل چا نه سوال کوو دعاګانې دی غواړو نو دغه ټیم کې به موږ د اسلام نه وختلیو کافران شوي وي. کله د استحوته الشیطان فی الارض پشان د هغه کس چې حیران کړی هغه لره شیطان فی الارض بزمک له اصحاب د هغه د فار ملګری يدعونه دیره بلی الی الهدى هدایت طرف چې ائتنا راشه زمون طرف. لدی حاصل دا شو چې په دې ټیم کې مثلا مثال د هغه پیریانی سړی په شان دی چې سړی د ګڼ ملګری او سره د ملګری خو مخلص خلک دی او بل لار ورته معلومه دي به هر څه باندې کویږي خدای یو کس په پیریانی دی یو بیابان ته لاړ او د پیریانو د سړی مکمل لیونه خرابې پیریان به زور ورش ګډ وړي اوس د ملګری خواري کوي چې سړی ځان سره بوز استعمالار باندې خپل ځګن ته ورسوي خو پیریان دې ته نه پریدي شیطانان دې نه پریدي چې د خپل لار باندې لاړ چې بلکې غلې ونه شي د ګډ ور شي دی او دا کسانو د مینات کې خپل لار و دخیغه به اس خبره باندې کویږي نه شیطانان په غالب دي. نو دغه شر حال به زمون دی نبی عليه السلام زمو سره ملګری دی نور صحابه کرام زمو سره شته دي هغه زمو مخلص خیر خوا ملګری دي زمون سفر چې کوم دی اخرت طرف ته روان دي اخرت طرف ته روان دي د دې اخرت په سفر په منځ کې شیطانان او کافران را چت شو او موږ ته ویل چې تاسو د الله تعالی نه بغیر د بل چا نه سوال کوئ او د الله تعالی نه بغیر د بل چا بندگی کوئ. موږ دغه دوه شینو خبره واورید شیطانانو د کافرانو خبره واورید چې وامر نبی علیه السلام صحابه کرام په الحال هم خیر خوا دغه موږ ته سوالونه مینتونه کوي چې دا کار غلط دی خو موږ ګډوډ شوي یو موږ چا روان شوي او سم الله د واپس کېدل نه چې زم مثال بری شي قل دا ورته ان هدى الله هو الهدى یقینا هدایت د الله هم دغه هدایت دا جواب د مشرکانو دی. مشرکانو به دا خبره کوله چې زمون کار صحیح سم کار دی دا پوره هدایت دی د بوتانو سجدي د قبرونو عبادت د پوره هدایت دی او دا مشران نمون ته صحیح لار معلومه شوی دا املاو شوی دا. الله تعالی جواب کوي چې دا دروغ دی هدایت هغه د چې کوم د الله تعالی طرف نه دا د الله تعالی طرف نه دی او امرنا موږ ته حکم شوی دی لنسلم چې موږ تابعداري وکړو رب العالمین د بار د رب د مخلوقات